ما چې دې محافلو کې څه بیانوي هغه واورئ چې څه بیانېږي. بیا د یو مثال په شکل باندې چې هر محفل میلاد کې عالم د محمد مصطفی هغه تذکره کوي او په کوم انداز باندې کوي، مونږ به په دلیل سره وایو چې هغه هر نقطه د محمد مصطفی هغه عجیبه تذکره رب کائنات په خپل قرآن کریم کې کړې ده. یا خو عالم دین په دې جلسه کې د رحمت عالم د آمد قصه کوي چې محمد مصطفی دنیا ته د دې میاشتې په 12 تاریخ باندې هغه تشریف اوري شوی ده. او یا عالم دین په دغه جلسه باندې د میلاد النبی د محمد مصطفی د ولادت قصه کوي، یا عالم دین په دغه جلسه کې د محمد مصطفی د بعثت قصه کوي، یا په دغه جلسه کې د محمد مصطفی د هجرت قصه کوي، یا د محمد مصطفی هغه مدني زندګۍ کې د بدر او د احد او د حنین او د طائف او د تبوک وغیرہ غزاګانې بیانوي. او یا د رحمت عالم سید العرب والعجم د سیرت په ځای باندې د محمد مصطفی د ښکلي نوراني صورت تذکره کوي، یا د محمد مصطفی د نوراني مخ ذکر کوي، یا د هغه مبارک د سترګو کمال بیانوي، یا د هغه مبارک د ژبې فصاحت بیانوي، یا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سینې زور او شرح بیانوي، یا د محمد مصطفی دا نورانی قد او قامت بیانوي. نچوړ او خلاصه زمونږ د جلسو داوی چې علما په دې منبرونو باندې د یو څو خبرو د محمد مصطفی تذکرې بیانوي. سبحان الله. نو که یو عالم عوامو ته د رحمت عالم سید العرب والعجم د آمد قصه کوي چې محمد مصطفی دې دنیا ته راغلی دی، اغیار وی دا جرم وکا، زه وایم دا جرم نه دی. د محمد مصطفی دې دنیا ته د آمد قصه رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې په خپله په کراتو مراتو سره کوي. سبحان الله. کله پیدام نه وي، د بشریت نمونه لا نه وه، آدم علیه السلام هم لا پیدا نه و، د دې ټول انسانیت او د حیوانانو دا روحي شکل کې د وړو میږیانو په شکل باندې د دوی یو پیدایش شو. انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات 1,40,000 کم و زیات، دا څومره عظیمه اجتماع ده. دا ټول پیغمبران الہ العالمین راغونډ کړل. دریمه سپاره سورت آل عمران رب ذوالجلال دې ټول انبیاءو دې عظیمه اجتماع ته فرمایو مونږ تاسو ته قرآن کریم کې دا ذکر کوي، فرمایي اذ اخذ الله میثاق النبیین، اذ دا ظرف دی معمول به دا عامل مقدر دی. مفسرین اتفاق لري چې اذ قرآن کریم کې راځي اکثرا د دې لپاره عامل یا واذکر وي که خطاب خاص وي، یا واذکروا وي که خطاب عام وي. نو معنا دا ده واذکروا اے مومنانو ټول رایات کوي هغه ټیم اذ اخذ الله میثاق النبیین چې رب ذوالجلال د ټولو پیغمبرانو نه وعده واخیسته. وعده یا انبیاء علیکم السلام لما آتیتکم من کتاب و حکمه، تاسو چې دنیا ته ولېږم بالتاکید تاسو ته درکما څه کتاب آسمانی یا صحیفی یا علم د حلال او د حرام درکم. ثم جاءکم رسول، و اے انبیاء تاسو دنیا ته خو بلال شئ، کتابونو پرچار به وکئ، د دین اشاعت به وکئ، خو ټول په دې باندې وعده ما سره وکئ. ثم جاءکم رسول، تاسو ته به بیا یو رسول را روان دی، هغه به راځي. سبحان الله. ثم جاءکم رسول، آریان حضراتو ته پته دلته تنوین دی، دا تنوین د تعظیم دپاره دی. ثم جاءکم رسولنا، اے انبیاء د ډېر لوی مرتبه والا یو رسول درته را روان دی. بیا نه به راشي
لتؤمنن به انبیاء ټول به ایمان راوړي ولتنصرنها اے انبیاء ټول به دغه محمد مصطفی امداد کوي د دې امداد پي کوي مونږه الحمدلله دا عظیمه اجتماع ده دې کې د محمد مصطفی د آمد قصه کو هغه د اسلام جامه کې يهودي که مولا دی او که غیر دی تا ته وی بد کار دی کړی دی زوایم ولی بد کار دی رب ذوالجلال د ټولو انبیاء 1,40,000 انبیاء علیهم السلام ارواح راغونډي او هغوی ته فرمایي ثم جاءکم رسول اے انبیاء تاسو ته یو عظیم المرتبت رسول را روان دی دا تذکره د محمد مصطفی د آمد رب ذوالجلال په خپله باندې کړي او بیا ابراهیم علیہ السلام بیت الله شریف جوړی هغه ته دا علم چې یو وخت کې الٰه موږ سره دا وعده کړی و چې داسې رسول برالیږم تاسو به ایمان پرې وروړئ امداد پرې کوئ هغه مبارک دعا کوي ربنا وابعث فيهم رسولا کې بیا تنوین دی للتعظیم دعا کوي الله مکه معظمه کې دا عظیم مرتبه والا رسول مبعوث کا ورویلېږي او بیا عیسی علیہ السلام یو لوی قوم ته الٰه لېږلی چې بني اسرائیل ورته وایي په لکونو خلک دي لکونو دا ټول لکونو خلک یې راغونډ کړل عیسی علیہ السلام ورته ودرېد تقریر کوي څه ورته وایي دا ورته وایي اذ قال عیسی ابن مریم یا بني اسرائیل 28 سپاره سورۃ صف اذ قال عیسی ابن مریم اذ راغی بیا دا ظرف دی عامل مقدر دی واذکروا اے مومنانو هغه ټیم را یاد کړئ چې وویل عیسی علیہ السلام قوم خپلتا سی ویل یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو انی رسول الله الیکم دستاسو تپارا د الٰه د طرف نه استاد رسول ما ومبشرا ززیر درکونکم تاسو ته برسول ایو عظیم المرتبت رسول سرا یأتی من بعدی چاگا رسول را روان دے رستو زمانہ اسمه احمد نم مبارک داغا احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم نو کا عالم منبر او جلسہ دا میلاد مصطفیٰ کی دا آمد مصطفیٰ تذکرہ گئی دیتا بد موایا دا تذکرہ رب ذوالجلال پخپلا کری چې ثم جاءکم رسول او دا ځان ته ځان سره نه وکړي بلکې دا د 1,40,000 کم او زیاتو انبیاء په یو عظیمه اجتماع کې کړي و چې تاسو ته یو رسول را روان دی سبحان الله دیتا قبیح موایا دا عیسی علیہ السلام د قرآن کریم په حواله دا ملکونو بنی اسرائیل جمع کړیو او هغوی ته دا ویلي و چې یاتی من بعدی زمانه رسته یو رسول را روان دی رب کریم ورته فرمایي راضي بدرتا ابراهیم علیہ السلام فرمایي الٰه راویلېږه ورته عیسی علیہ السلام فرمایي را روان دی هغه رسول غیرې ورکوي عالم په دې منبر نور څه نه بیانوي یا درته د محمد مصطفی د آمد قصه بیانوي نو کوم قباحت وشو یا عالم دین په دې منبر باندې د محمد مصطفی د هجرت واقعه بیانوي اغیار وی جرم دی وکا ولی جرم دی د محمد مصطفی د هجرت واقعه رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان او نامہ سپارہ سورۃ انفال کے پخپل فرمائی رحمت عالم کا مدینہ منورہ کی آیت راضی یا رسول اللہ غٹین گرایات کا چې کافران په دار الندوه کې راغون شول ستا باره کې عجیبه عجیبه فیصلې کولې چا ویل لیقتلوکا لیثبتوکا او یخرجوکا او یقتلوکا چا ویل محمد مصطفی په زولنو وتړی کوټه کې واچوي چا ویل محمد مصطفی هغه د کلی نه جلا وطن کې وای شړی چا ویل چې دی شهید کوي مړی کوي یا رسول الله د کافرانو لاس تاسو ذات ته ونه رسېده روغ رمټ مې د مدینې منورې ته محفوظ را ورسولي نو که عالم منبر باندې د رحمت عالم سید العرب والعجم د هجرت واقعه بیانوي نو رب ذوالجلال قرآن کریم کې د هجرت واقعه په خپله بیانوي او که
عالم دین په دې جلسه باندې د رحمت عالم غزاګانې بیانوي، تا ته د بدر غزا بیانوي، څه جرم نه دی. رب ذوالجلال په سورۃ انفال کې په 9مه سپاره کې په خپله سورۃ بدر واقعه بیان کړې ده، د بدر کیسه بیانوي. او تا عالم دین د احد واقعه بیانوي، رب ذوالجلال په سورۃ النساء سورۃ ال عمران 4مه سپاره کې په خپله د احد واقعه بیانوي. او که عالم دین د محمد مصطفی د صحابو د تبوک واقعه بیانوي، رحمت عالم په سورۃ التوبه 10مه سپاره کې طویله د تبوک واقعه بیانوي. که د انبیاء علیهم السلام د جهاد واقعي بیانېږي، عالم بیانوي، هېڅ قباحت نشته. زما رب ذوالجلال قرآن کریم کې د محمد مصطفی ټولې غزاګانې بیان کړي. او که عالم دین د رحمت عالم سید العرب والعجم د سیرت په ځای باندې د محمد مصطفی اخلاق بیانوي چې رحمت عالم ډېر خوش اخلاقه انسان. علما هم دا بیانوي یا په اخلاقو تذکره وشي بیان وشي. نو دا څه جرم نه دی. زما خالق رب ذوالجلال د محمد مصطفی اخلاق په خپله بیانوي او په تاکید سره فرمایي انک لعلی خلق عظیم. یا رسول الله په تاکید تاسو په ډېرو لویو اخلاقو باندې اخلاق مو ډېر عجیب دي. او بل ځای ورته فرمایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله زړه مو ډېر نرم دی، یا رسول الله ژبه مبارکه مو ډېره پسته ده. که ستاسو ژبه سخته وي او ستاسو دا زړه ډېر سخت وي، صحابه به درته تېرېدلي وو، څوک به هم درته نږدې نه و راغلي. دا چې صحابه منډې درنه نه وهي، تا نه ګیر چاپېره قربانېږي، د جان او مال قرباني ورکوي. وجه دا ده چې ستاسو زبان ډېر نرم دی، ستاسو زړه ډېر نرم دی. او ورته فرمایي یا رسول الله دا په ما ستا باندې ډېر لوی عظیم احسان کړی دی، دا احسان په وجه باندې لنت لهم. یا رسول الله تاسو خو د عربو نه یئ، او د عربو خلک ډېر شخ تیز خلک دي. اوس هم چا چې عربو کې وخت تېر کړي ډېر ضد قوم دی، عربان ډېر ضد قوم دی. رحمت عالم ته اله فرمایي ما در باندې احسان کړی تاسو د عربو نه، لیکن تاسو په مزاج کې سختی نشته دی. لنت لهم تاسو دې امت دپاره نرم کړی شوي یئ، پاسته کړی شوي یئ، اخلاق مو ډېر مزیدار دي. نو که چېرته عالم دین په دې منبر د محمد مصطفی د اخلاقو تذکره کوي، اغیارو ته دا وایو دې ته قبیح مه وایه.